ایورا زمون کلی کې او زمون په علاقه کې یو سړی په لار روانو د ژوند قصه مې واوره نو هغه سړی خپل پټي نه روان دی او دو خشاک او یا مثلا د ډبو ګېډې راخیستې دی هغه ایسته مخ دی زه پسې شاته روان یم نو د دې ګېډې نه مې وله یو داسې کڼ کې د هغه د اجازت نه غیر یو تیری او یو لیدکې د هغه د اجازت نه غیر راکټ کو او په نګاه کې مې واه 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 ولېده هغه لاړې او داسې مې موته ونه ویلو چې لکه ته خو پوه نه شوې خو ما یې دې ګېډې نه یو لیدکې راکټ کو بس ما ایسته یو خپل یو لاوبالیتوب وکړو یو زړاورتوب مې وکړو او غږ مې پې ونه کړو والې ولېده او لیدکې مې راکټ کو په هغه یو لیدکي باندې او په هغه یو کڼکي باندې چې کله په ما باندې د حساب کتاب دا حالات رال او هغه مې په عملنامه کې راله چې تا د یو پردي ګېډي نه چې کوم دی د هغه د اجازت نه بغیر د ګاغو یو کڼ کې راکټ کړی او د هغه د اجازت نه 2,500 کاله مسلسل یې په قبر کې نیغ ودرولې وو 200 کاله روغو او 50 بې له پاسه پوره 2,500 کاله زه په قبر کې په حق یو پردي مسلمان په هغه مال چې ما د هغه د ګېډي نه او ما د هغه د هغه بار نه بغیر د اجازت نه رابېل کړی وو دغه سزا راته به میلاو شوله الله دې موږ او تاسو ورحمي او زمونږ په زړونو کې الله رب العزت اینا خدا ترسي راولي چې د یو لیدکي دغه عذاب دی د یو کڼکي دغه عذاب دی هر سړی دې په خپل ګریوان باندې سوچ وکړي چې دا جامې ما اخیستې وي او دا د کور بلډینګ ما جوړ کړی دی او په دې ځګړي کې ما دکان کړی دی او زما په کراچۍ کې روپۍ چلیږي زما بچی به کې کوم دی را لګيږي والي ورې هغه به کې وزر کېږي زما نه د کار وزیا ځي زما نه ورکوټي اختر کې سرسایا ځي خاندان مې حجونه کړي دي ته په حساب کتاب باندې ووالي چې دې کې څونه حلال دي څونه حرام دي چې دې حساب کتاب ته خبر واوړي نو الله د باقیدار